یا دا چې میلمانه راوغواړئ چې لاسونه ګڼ شي نو خوراک ورسره کوئ. دا یو. حضرت انس فرمایي دا د انس قول دی، دا ډېر عجیبه دی. ان زکات الرجل فی دائره ان زکات الرجل فی داره ان یجعل فیها بیتا للضیافة. لکه د انسان د مال زکات دا دی چې ته به هغه 40 روپۍ ورکې مثلا. د بدن زکات دا دی چې صدقه فطر او سرسایه به ورکې. د کور زکات څه دی؟ یو کور جوړی هغې کې هم زکات پکار دی. د هغې زکات حضرت انس وی دا دی چې یو کوټه پکې میلمستیا له مستقله جوړه کا چې میلمانه دې راځي او په هغې کې روټۍ خوري. دا د حضرت انس قول دی. زکات البیت زکات الرجل فی داره ان یجعل فیها بیتا للضیافة. حضرت انس فرمایي یو پکې جوړه کا. اوس زما رونو میلمستیا چې ته کې د میلمه د کوربه دپاره هم یو آداب ضروري دي. یو دا دی چې حلال طعام به پخې، په میلمنو به حلال شی خوري، حرام به پې نه خوري. حلال به خوري. حلالو کې برکت دی، حرامو کې برکت نشته. حلال رزق چې خوري د حلالو ډیر لوی خیر دی په حلال رزق کې. حرام سړی حضرت انس رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم خاص صحابي دی. 10 کاله د پیغمبر علیه السلام خدمت کړی دی. یو ځل حضور پاک ته عرض وکړه الله رسول ما ته داسې دعا وکړه چې ما الله مستجاب الدعوات کی. ناشنا دعا ده چې زه څه غواړم چې خدای پاک هغسې کوي. حالانکه دته رسول الله مبارک 3 دعاګانې کړي دي. مور راوسته ام سلیم او رسول الله مبارک ته کېنو او ورته وایي انیس خادمک دا انس ګوټې د خدمت کوي، فادعو الله له د خدای نه د لپاره سوال وکړه. نو رسول الله مبارک ولا داسې دعا وغوښته اللهم بارک له فی عمره وماله وولده. خدای عمر کې مولا برکت واچوه، مال کې مولا برکت واچوه او بچو کې مولا برکت واچوه. نو هغه دعا د پیغمبر مبارک قبوله شو. اخره کې دی بصرې ته تللی دی او دا حضرت انس په بصره کې آخر من مات من الصحابة بالبصرة، په بصره کې اخیری صحابي دا وفات شوی دی په بصره کې. او د حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې کوم صحابه سره ملاقات شوی یو پکې حضرت انس ابن مالک دی. نو دی وی د حضور پاک دعا راته ولګېده. وی د خلکو باغونه په کال کې یو ځل میوه کوي، زما باغ په کال کې 2 ځله میوه کوي. مال کې برکت دا شو. او په عمر کې برکت څه دی؟ وی 100 تقریبا بلکې 100 نه وړېدلې ما نه مې غاښ پرېوتی دی نه مې ګیره لا سپینه شوې ده. دا د عمر برکت. ټیک ټاک یم برابر. او اولاد کې برکت څه دی؟ وی تر اوسه پورې ما 2 بچین وسی ولیدل. 2 بچین وسی مې ولیدل او نور دې پکې خدای خیر واچي چې نور څونه را روان. دا برکت. نو هغه حضور پاک نه بل سوال کوي الله رسول ما ته داسې سوال وکړه چې زه مستجاب الدعوات شم، چې زما دعا قبلیږي، چې زه څه دعا کوم چې الله قبلی. رسول الله مبارک ورته عجیبه لفظ وایي. تاسو ته هم وایم که کم انسان وي زری مستجاب الدعوات شم زما کومه دعا کوم قبلیږي نو دا ټکی دی. هر سړی د دې اهل ګرځېدی شي، هر سړي له مستجاب الدعوات ګرځېدی شي. رسول الله مبارک ورته څه فرمایي؟ وی حلال وګټه او حلال وخوره. بس حلال کماو اور حلال کاو، حلال وګټه او حلال وخوره. بس ولې چې کم انسان ترغیب و ترهیب کې د منذري علی کی چې کم انسان حرامن وړی وخوري، حرامن وړی یون وړی 40 ورځو پورې د دعا نه قبلیږي. بس خبره خلاصه شوه. موږ چغې وو که نه الله زموږ دعا نه قبلیږي. زنانه چغې وي زموږ دعا نه قبلیږي. سړي چغې وي چې تهجد ورته پاڅېدم ته دعا مې خلش نه شوه نه قبلیږي. سوره یاسین حاجت پوره کېږي هغه لولم دعا نه قبلیږي. سار او ماښام خدای ته چغې وام دعا. ته حضرت موسی علیه السلام په لاره روان دی، جلیل القدر پیغمبر دی او یو سړی لګیا دی دعاګانې کوي او داسې دوا دې سړي شروع کړې ده چې جاړي او ګیره ټوله د اوښکو نه ډکه ده او د الله صفتونه کوي. یا الله یا الله یا الله ته مهربانې خدایه ته دعا قبلې. الله زه محتاج یم ستا چاته. دا د خدای صفتونه او لګیا دی رب العالمین ته. حضرت موسی علیه السلام شاته ودرېده چې دا سړی خو د امتی دی، زه خو یې لا نیم لیدلې خو چې دې دعا کوي زه پې امین وایم. دا قبلېدو والا دعا ده. دا به څنګه خدای نه قبلوي؟ دې جلا ته وګوره، دې لاس چې دا وجود یې رپي د الله د یارې نه دې رپېدلو ته وګوره.
د چغو ته وګوره او یوازې لګیا د څوک شته د نو بانډې ته صحرا ته راوتې دی خدای ته چغې وایي شکل یې دا غریبۍ او دا عاجزۍ جوړ کړی دی او شکل شاته ورته غلې غوندې ودرېده چې دی دعا کوي زه به پې امین ویما فورا جبریل علیه السلام راغی موسی څه چل دی وی د دې سړي دوا ته حیران شوم د دې جړا ته حیران شوم عجزۍ ته او رپېدو ته او چغو ته او د بیریا دعاګانو ته دته ودرېدم چې دی دعا کوي زه به پې امین ویم قبلېږي راځه وایي د ده نه قبلېږي راځه ته چا به د ده نه قبلېږي ولې نه قبلېږي وی حرامې ګېډه کې پراته دي جامع چې اچولې د هغه حرامه ده کم ځای کې چې اوسېږي هغه هم حرام دی بس خبره خلاصه جامه حرامه خېټه کې حرام او کم کور کې چې اوسېږي هغه حرام وایي دي چغې کنه خدای ته نه قبلېږي خبره خلاصه شو نو که ځان نه مستجاب الدعوات جوړول غواړي چې زما دعا دې قبوله شي او زه کومه دعا کوم خدای قبوله کړي حرام پرېږده بس توبه وباسه د حرامونه ځکه رسول الله مبارک فرمایي هغه لحم نبت من سحت چې کومه غوښه د حرامو نه زرغونه ده فالنار اولا دې سره اولا بها دې سره اور لایق دی بس خبره خلاص حرام خرڅه ده شی حلال رزق خوره دعا به د خدای قبلی حلاله جامه اچوه دعا به د خدای قبلی حلال کور کې اوسېږه دعا به د خدای قبلی او که دا حرام خوري کې په قلار کې نه فریادونه مه کوه زما دعا کوم او نه قبلېږي دعا کوم او نه قبلېږي دعا کوم او نه قبلېږي څه به قبوله شي غوا باندې ټوله ورځ پردی ګیا خورې پردی شوتل پې خورې په میخه باندې ټوله پردی بوساړه د شپې راوړې هغه پې خورې خشاک باندې چې اور بلی ټوله ورځ پردي خشاک راوړې هغه پې خورې د سړک بوټي وې هغه راوړې بل خورې هغه پې راوړې کم ځای نه به قبوله شي قبلېږي شپې وځي او سبزی پردی کې دی پردو وږو له ننه وځي او چې زه اودسماتې کوم او دوه درې رامات کې جیب کې واچوي په بچو یې مه خورې په خپله یې مه خورې څه پې مه خوره که نه مه د لوږې خو نه مرې قبر له به نه ځې ته اخرت له به نه ځې رسول الله صلی الله علیه وسلم لا یو صحابي راغی الله رسوله که زه د الله په لار کې وجنګېږم مقبلا غیر مدبر مخ په مخ شات کېږم هم نه کم خوا به ځم وایي جنت ته چې دا سړی لاړ حضور پاک صحابي ورولېږي دا سړی راواړوئ ردوه راویړوئ چې راوسته وی تاسو وی مې که د الله لار کې د کافرو سره وجنګېږم مخ په مخ او شاکوم هم نه نو ماله به خدای څه راکړي تا وی جنت وی نه یو خبره واوره وی که د الله په لار کې مخ په مخ وجنګېدې الله لار کې کافرو سره او شهید شوې بالفرض بیا د خدای جمدي کړي اگر چې بیا نه جمدي کېږي بیا د خدای جمدي کړي او بیا دغسې وجنګېږي او بیا شهید شوې بالفرض بیا د خدای جمدي کړي او بیا هم دغسې وجنګېدی الله د رضا دپاره کافرو سره او بیا شهید شوې هله به جنت ته ځې چې پردې قرض در باندې ني او چې دومره دا ګوته مبارکه یې داسې کړه چې دومره پردې حق در باندې پورې جنت ته نشې تلې الآن جبریل اوس جبریل راغی وقال لي هکذا ما ته دا خبره وکړه هم څونه حرام خوري کړی څومره مونږ حرام خورو بچو دپاره قسم په خدای که دې پکار شي ښځې دپاره والله که دې پکار شي خویندو دپاره زما په رب که دې پکار شي یوم یفر المرء من اخیه و امه و صاحبته و بنیه خود قیامت په ورځ به یو بل نه تښتي بیا هغه بچې به دې پکارېږي چې حلاله دې وله وګټه او د پې علم وکړه او د پې قرآن وو او دې د قرآن تلاوت کړي او تا نه پاتې شو دې منځونه او دسونه ذکرونه کوي دا نور یې نه پکارېږي ځان له ولې خیرات خرابوي د پردو دپاره هلته نه پکارېږي او چې لال مړ شو بیا دغه څلوېښتي مالوېښتي د خلکو د خاطره کې در پسې وکړه چې خلک وایي پلار په سایډو خیراتونه هم څلوېښتی په شریعت کې نشته نه جمعې شته او نه څلوېښتی شته او نه پکې درېمې شته دا هم په شریعت کې نشته خیرات هر وخت کولی شي او هر ځای کې کولی شي او دا مخصوص چې مونږ کوو دا په شریعت کې نشته دا نه صحابو کړي دي او نه رسول الله مبارک کړي او مونږ خلک یې څه لکو مونږ ډېرو خلکو ته وایه لکه غریب یې مه کوه دا خاتون او دا شی مه کوه وی خلک وایي چې اړو د پلار دپاره اړو څه ونه کړل دا به ریا تشوار سره ډب ته وغورځېدل زمارونو لومبی خبره د حلالو قاري طیب صاحب رحمت الله علیه لیکلي دي خطبات حکیم الاسلام کې وی په دیوبند کې مدرسې سره خوا کې یو میا صاحب و شاجي به ورته وی ګیا به یې خرڅوله ګیا والا شاجي صاحب هغه به څه چل کو هغه به کال کې یو ځل د دارالعلوم دیوبند استادانو له ډوډۍ کوله
د دارالعلوم دیوبند هغه استادان چې هر یو په خپله زمانه کې د خدای ولی و، هر یو محدث مفسر داعی الله د تصوف لوی امام، هر یو هغې له به ډوډۍ کوله. څه به په ډوډۍ کې غریب سړی و، غریبه هغه به څه چل کو، ګیا به یې خرڅه کړه چې څه ګټه به وشوه، څه ګټه به یې وه، هغه به یې په درې ځایه کړه. یو ځای به یې په خپلو بچو په خپله وخوړه، یو کونډه ترور و هغه به یې غېله ولېږله، او یو به یې ساتله نو چې جمع به یې کړه نو کال پس به یې په دارالعلوم دیوبند استادانو له روټۍ کوله. هغې کې به وایي څه غوښې او چرګان او وریجې قورمې به پکې نه وې، څه معمولي غوندې خورا او څه سبزي مبزي چې د هغه د غریب به سوه ثوابه و، معمولي شی به. قسم په خدای قاری طیب وی مونږ به یو کال د شاجي د ډوډۍ انتظار کو چې کله به ډوډۍ راځي. دا خوره سپوره خوروا او سبزي دا شي دونه به نور بس نو. وی دا ولې وی چې مونږ به هغه روټۍ وخوړه، هغې کې به کم برکت و، نو ډېره موده به مونږ په خپل زړه کې د هغې روټۍ برکات او آثار لیدل، هغه انوارات به م لیدل. شاجي صاحب دا سړی حلاله ډوډۍ مونږ به سترګو باندې لیدل چې کم برکات پرې راورېږي. مونږ به لکې د مارونو یو خبره تاسو ته وکړم، مونږ چې خوراک کوو ښکلی خوراک کوو، خراب نه کوو که نه، ولې چې خراب خوراک وکړو خو وجود د تاوان ورکوي، خېټه دستونه لګوي، که زهریله خوراک یې سړی وجني، کینسر لګوي، نورې بیمارۍ پیدا کوي. نو مونږ کوشش کوو چې مونږه صفا خوراک وکړو، پاک خوراک وکړو، ګند ونه خورو، څښاک غوښه ونه خورو، صفا غوښه وخورو او ښه شی وخورو. ولې خراب خورو وجود له نقصان رسوي، ښه خورو وجود له طاقت ورکوي. دقه رنګې حرام روح له نقصان ورکوي او حلال روح له فایده ورکوي. دا فرق شو. حلال چې خوري روح به د طاقتمن کېږي، روح به د خوشحالیږي، او چې روح طاقتمن شو نو عبادت ته به د شوق پیدا کېږي، په تلاوت به نه تنګېږي، په لمونځ به نه تنګېږي، په ذکر به نه تنګېږي. حلالو دا برکت. او چې حرام خوري روح ناجوړه شو، روح بیمار شو، لکه زهر چې خوري وجود بیماریږي. په روح د زهر وخوړل، زهر چې زهر دې پې خوړل نو دا روح بیمار شو، بیا به د مونځ ته هم شوق نه، روژې ته به دې هم شوق نه، عبادت ته به دې هم شوق نه. بیا خلک وایي یاره جي مونځ ته مې شوق نه کېږي، یاره جي تلاوت ته مې شوق بالکل نشته، یاره جي مانځله نشم پاسېدی، یاره جي تلاوت نشم کولی. ولې؟ مال حرام دی، روح ناجوړه دی، روح بیمار دی. نو شاجي صاحب دغه سړی و حلال. یو ځل وایي چې تا یو تاڼهدار راغلی، ور قسمه خلک یې په دې تاڼهدارانو کې ښه خلک هم شته، پاک هم شته. موږ په دې پولیس والا کې داسې لیدلي دي چې توبې وباسېدو نیکان خلک، خو هر قسمه پکې شته، لکه هر ډله کې دا خلک شته. هغه راغی او شاجي صاحبه د هغه قانون به دا و چې ګیا به یې څنګه راوړه، نو هر چا به د هغه ګیا غېشته، ځکه ګیا به یې ښه مو ډېره به م وه، نو بس د هغه قانون دا و چې چا به پې لومبې لاس کېښود ګیا به د هغه وه. تاڼهدار صاحب راغی، او میاں صاحب، او شاجی صاحب میرے گھر پہنچاؤ، لے جاؤ دادا ما کورتے اوس. مجبوره شو، غریب گیا وړه، بې پیسو مفته لاړه. تاڼهدار صاحب چې د شپې کور ته لاړ، ښځه ورته وایي دا گیا یې د چا نه اخېستله؟ وایي دا هغه میاں صاحب دی، وایي دا گیا خو اس نه خوري، مونږ خو وتا چې مخ سنډې نه خوري، نن خو اس نار ولاړ دی. ولې؟ وایي دا خو هغه شاجي صاحب، خو هغه میاں صاحب په گیا خو خلک جګړې کوي، او ته وایې چې اس نه خوري. وایي راشه واچوه، بس فوراً یې سپی ولېږه او راویې غوښته. شاجي صاحب دا د گیا څه ګندې راوړی دی، څه دې پکې اچولی دي؟ بوی کوي، اس ورته پو د سنډي نږدې کېږي هم نه. هغه ورته وایي تاڼهدار صاحب پیسې راکوه بخوري، پیسې دے دو تو کھائے گا، پیسې ورکوه به خوراک وخوري. خدام پکې شته؟ وایي دا خو پکې لازمي خبره ده. هغه پیسو په دومره پیسې واغې شاجي صاحب جیب کې واچولې، اس یې راوسوته یې وتړه او اس یې داسې په کوناټي ډب ورکړه. وایي بچې خوره بیټه کاو، مونږ ته خپل شی میلاو شوی دی. اس خوراک شروع کو، گیا باندې بیا مړېده نه. حلال خوراک کې بیا دا برکت دی. نو لومبۍ خبره به دی چې میلمه له کله میلمستیا کې نو حرام به پې نه خورې، حلال به پې خورې. دا یوه خبره شو. دویم بسی په خپله به م حلال، په میلمه دې م حلال وخوړه. دویم څه دي؟ دویم دا چې ښه خوراک به پې خورې. داسې نه لکه ډېر خلک داسې وي کور کې ښه تیل استعمالوي او میلمه دپاره مړی دا ور واچوه یاره، داسې میلمه د میلمستیا ده. لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه. ځان له څه خوښی بل له به خوښی. ما ته پته ده زما وروڼو، من خلک بوځي که نه دې ودونو له، او یې دوا وکړه
دیګ باندې. نو چې څوک هم واده کوي او یا خیرات کوي نو کم غوړي په بازار کې الی چې د ټولو نه بیکار او خراب غوړي، بس کمزورې غوړي خراب. دا ټول خلک خو دا زړو بیماران هم دی کړل، دا بلډ پریشر بیماری په خلکو هم دی راوستی. او یک چاینا مساله راواړه او پکې ور واچو، چاینا پکې ورول هغه ترسکونه او ډل پکې ورولي، ډل والی پکې واچي دې سره روجي ترسکونه کېږي، ترسکونه شي روجي او د غوړو پکې سیلاب ودرې سیلاب. چرچې پخی د چې غوړو سیلاب پکې ولاړې داسې بغیر د غوړو نه څوک پخی نه. دا تو خوړه نو زهر دی او خوړل ټول زهر. होटल ته بوزي होटल کې به روټه خوري، ټیک د होटلو کې خیر روټه مې خو د پیښور کې होटل لا چا بوتلم دا افتتاح نو مې نه لم ډېر مخکنه خبره ده وی دا होटل افتتاح ده او راشد داسې होटل دی چې نن سبا ته سیکریټریانو ډایرکټرانو لا ډوډۍ دي مې قیمتي होटل بلا دنیا پر رحمت او خلق ټلیفون باندې روټه دي دا ویل होटل دی زه چې ورلم د بدر شامت ناغه د پخلی دی ته مې سر ورتاک هلته ورلم او مې کتل دا بیکاره غوړي دا سخا غوړي دا پراتو بیکاره تیل چې دا پکوان کې کم بیکاره پکوانی دغه تیل پراتو او چې هغه خلکو ته مې وکتل چا چې لوګان ملوګان پرې کول او غوښې مخې پرې کولې نو دا خولې ته روانې وې په پوزه به یې کلس نارې کړې وه غلاس به یې پکې ومانډه یاره مې دا به خوري څوک دا به خوري څوک موږ بار ډبو ته ګورو ډبې خشته دی چې د پخوا زمانه کې زلا طالب وما زما اوخه په دې دغه کې یو ځای ته لاړم د ریپورت ته رشاتلو ها دا مې بل خبره یاد شو ریپورت ته چا بوتلم نو ماته وې دل تراشه اچار کارخانه ده چې د دې سیلو کې اچار بم یو سیدان سره اچار کارخانه بم وګور مې ښه لال بشو یا کارخانه ته ورلم هغه کې خمداري کمرې و پکې حالونه جوړ کړی و اچار پکې جوړاو او مزدوران او لیبر او ډبیو په ماشین به ډبی بندول چې هغه کمرې ته مې سر ورتا که چې اوس مګې شلق نارې کړې نو کله به د باټینګنو د اچار نه د مرچکي اچار ته ټوپ واو او کله بلکې مګې شړل شړل شوتو کلاسو کلوسو پاغه اچار پاغه کمره کې پاغه ډبو باندې ټوپونه وال هغې رنګونه واله ما هغه ملګري ته خدای قرآن ته ګوره ګوره دا راته وانه چې اوس به دی پس د بازار اچار زما تېرېږي څنګه بلاره تلم لاهور ته تلمه یو ځای کې موږ جمعه ګل حاجي صاحب د خدای پاک وبخښي هم را سره و ملګري هم را سره و نو یو ځای کې لار کې ویل لاله موسی نه دی خوا هلته م خوراک کو ملګرو یې دلته به یو ځای خپل پخلی به وکړو ځان سره م سامان اخیستی و به یې خورو نو ښه مونځ م کو داسې یو مخامخ فیکټري پې لیکلی وه زه ورغلم چې دا فیکټري وګورم چې دې کې څه دي یو ورغی کې مینچې جوړې دی دا بازار کې ګوتو کې دا مینچې نه دا مینچې جوړې دی ماشاءالله ماشاءالله پنجابیان خواستم د رنګ نه توري خواستم خولې پې روانې وې نو په هغه وړو کې پخپو ګرځېدل ما یې دې نه پس د بازار مینچې به زه سوال نه پیدا کړي چې وې مینچې پخپو پکې ګرځې دا حل دی ښه شی ځان له دا پخپله دې نه خوري په بل یې خوري او تنور چې بیا پکې ګرمي وي او ماشاءالله ډوډۍ ظاهر کې خشته ډوډۍ ده کرپنده ده کرپ کرپ کوي نو پاک تنور والا ته مې چې لاس انځه صفا پاک نه کمیس ایستی دی او بجلی نشته او د ترخونو نه پکې خولې را روانې پوړو کې روانې دي داسې به نه کوې بلکل به داسې نه کوې ګناه به نه کوې حرام به نه کوې ځان له کم شی خوښې هغه په بل وخوره کم بیکری والا دي او کم مٹھایونو والا دی او کم اٹل والا دی د خدای خاطر وکا داسې خوراک پوخ کا پدې مسلمان او خوره چې په خپلو بچو کم خوري دا سوچو که چې دا زما رونه دي په دوی خورم دا زما بچي دي په دوی خورم رزق کې دونه مه ګټه بس لږه وګټه ښه شی وخوره مردار او سپي مه خوره په خلکو باندې مردار او سپي خلک په خلکو باندې خوري ګناه ده حرام دي ته په دې رزق ګټې داسې به نه کوې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه یو مفهوم د مشورې سره بخیر نور علما توجیهات کوي یو دا ده چې ځان له کوم شی خوښې بل له خوښ کا کور چې سته په خپلو بچو په خپله کوم شی خورې میلمانه هغه شی پوخ کا دا نه چې زمړه ما میلمانه دي یاره ور واچوله پکې دا به نه کوې بل څه دي استقبال به کوې د میلمه چې دی راشي بار به ورته ودرېږي
ځان سره به بوځې کور ته. بل څه دي؟ تکیا به ورته کېدې، بالښ تولۍ به ورته کېدې، په هغې به یې کښېنئ. بل څه دي؟ د خوشحالۍ اظهار به کې، تندې به نه را ګونجې کې. چې میلمه راغی او تا تندې دا تري وکړه نو بس که هغه په سړیتوب پېږي نو سلام دې واچوي، واپس دې ځي. تندې به نه را چوڼ کې، ښه تندې به روڼ کې او ښه په سینه به لاس کېدې او د ښه خوشحالۍ اظهار به ورته وکړې. او د میلمه مخکې ګورې کنزل وینا به هم بچو ته نه کې. بای سړی د میلمه مخکې ایستا ایستا دا بس میلمه پیشي چې وایي هغه پښتانه وي لورې تا ته یې ویمه او وینګورې ته یې واوره. نو دا ټولې خبرې تا مخکې بچو ته ولې نه کولې، خو هم دې میلمه ته دې واورولې که نه. نو که پخه که پوهېږي نو بس ځي دی خوشحالۍ اظهار به کوي، تپوس به کوي څه خورې څه دله ښه دي. دا بهتره خبره ده. تپوس وکړه د میلمه نه. ولې ته به تاوان وکړې بلا څیزونه پاخه کې او د میلمه به هغه څیز نه خوښ، د هغې نه به یې پرېږدي. نو څه ما په خپله یو ځل فریض مې یو ځای کې چا دعوت وکړه بویت نو ما ورته لکه دا مهرباني وکړه چې بس صرف ماله پخې نو مال لږه سبزي پخه کړه، غوړي پې کم واچوه، بس روجې موجې زه نه خورم، پرهیز مې دی. غوښې مخې زه نه خورم، پرهیز مې دی. سبزي پخه کړه ای که څه قیمه غوښه لږه غوندې چې او روټۍ وایي ډېره ښه چې ورغلم سبزي پکې نه وه، ټول چرګان او غوښې او دا قصې پسې پخ کړی. بس کېناستم نو مې اوس دې کې ماله کم شی ښه دی؟ نه دا خو ما ښه څیزونه تیار کړل. نو مې ښه څیزونه ماله ښه نه دي، پرهیز مې دی. نه دا لږ لږ پرهیز خلک ماتوي، بیا هغه بل وایي خیر دی مونږ به یې وخورو که نه. نو مې بس ځان له دې مېلمستیا کړې ده، مونږ داسې پکې بدنام کړو، مونږ به یې وخورو که نه. بس میوې خورئ تاسو، زه یې خورئ، زه خو نه خورم. خو بیا د شریعت خبره یاده شوه